بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد. د دې نمک خو تاسو ما پرون ویلو کنه د دې نمک خو سبب تعلیل ذکر شوی دی چې دا کتاب مونږ ولي کو کنه لاول خو خطبه او دا غینه بعد بیا وجه د تعریف وا چې په دې علم العقائد کې مونږ ولي کتاب ولیکو علم الکلام کې ولي مونږ کتاب ولیکو نو خبره تاسو شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ذاتي ګرامي د کېدو د وجنه دغه مسائل نه راتل بیا تابعین په زمانه کې هم خلق دي دا موجود او د فتنې میتنې جن نه لکه چې هغه زمانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام زمانه کې نږدې او خیر القرون کې و نو ورسو چې بیا وخت ریدو مختلف قسم خلق راوته او مختلف قسم عقاید ندی وجنه داغه عقاید ګډوډ شول نو بای کې د علم ته ضرورت راغی او علم فقه اصول فقه او علم الكلام دا ولي کړی بیا د ادله تفصیلیات او سویل شو چې قران مجید ته حدیث کې او اجماع الامت او قیاس نو دا ادله تفصیلیونه احکام عملی په جندل دا فقه دا او د قواعد معلومول چې داغه په طریقې سره دغه احکامات موږ معلوم کو اصول فقه دا او دغه ادله تفصیلیونه دا عقاید علم حاصل ول او عقاید معلوم ول دا علم الكلام ده دا غینه بعد دا خبره ذکر کړي چې دی علم تا علم الكلام ولي وي نو اتوجي دي دې خبره په کتاب کې ذکر کړي دي چې دی علم تا علم الكلام ولي وي نمبر 1 وجه دا چې دی علم تا علم الكلام زکوي لکه څنګه چې په فقہ کې مونږ وایو فصل فی التراویح فصل فی الطهاره یا فصل فی الوضوء موږ عنوانات ورکو کنه نو دغه شانتي په دې علم کې عنوانات چې به لګيږي نو دا دي لکه الکلام فی عذاب القبر الکلام فی الکوثر الکلام فی الجنه الکلام فی النار دي نو دې عنوانات چې کنه نو په دې کې کلام ټکي ځکه چې دا لکه څنګه چې فقها چې نو باب ټکي استعمالي فصل استعمالي دا شاندو په عنواناتو کې کوم خبره ما چې باس کوي نو الکلام فی کذا الکلام فی کذا د دې وجه دې علم الکلام دې خبره باندې پوښښ لا ولې وجه سوجه دا دو په خپل عنواناتو کې کلام ټکي استعمالي نو ځکه دې دا سوې دیم نمبر دا چې دا کلام الله دا مسأله چې دا نو دا د دې فن په اهم مسائلو کې او مشهور مسائلو کې دا ځکه چې په زمانه کې خلک تل نه دا په دې خبره باندې علما کرام شیران کړو چې دا قران مجید حدیث دی او که حدیث نه دی څنګه خلک قران مجید حدیث نه مني او چې دا قران مجید دا الله تعالی کلام دی او کنه نو په دې خبره باندې یا دا مخلوق دی کنه کلام دا الله دا مخلوق دی کنه نه مسله د خلق القرآن نو په دې باندې خلکو ډیر زیات اختلافات کړی دي تر دې پورې چې ډیر اهل حق به شهیدان کړی هم دي خاص کر عباسیه خلیفہ چې کوم مامون بالله واسط بالله نو هغه په دې خبره کې اهل حق ته ډیر زیات تکالیف رسولي دي نو چې کلام الله دا مخلوق دی کنه نه کلام الله دا حدیث دی او قدیم دی نو د دې مبارک په دې فن کې بحث کیږي او دا د اهم مسائل او مشهور مسائل د دې نه دا نو د دې وجنا دی علم تا علم الكلام ویل کېږي هغه په دې باندې پوښتنه اولنې وجه سوا عنوانات په ذکر عنوانات دغه وجه په سوا چې کلام الهی دا مسله جن دا پوښتنه به باندې ها دریم نمبر وجه دا چې دا علم الكلام بشری احکامات ثابتولو کې شرعي احکام ثابتولو کې او د مخالفینو په رد کولو کې د مخالفینو په چپ کولو کې د دې علم دا قدرت حاصلې په کلام باندې پوه یعنی د دې علم په حاصلولو سره په انسان کې قدرت راځي چې دا قدرت توجنا انسان د مخالفینو غرض په صحیح طریقې سره وکي او دا شرعي احکامات ثابت کړي نو لکه څنګه چې دا منطقيانو د لپاره د فلسفو د لپاره منطق دی چې هغه په ذریعہ سره په نظر او فکر کې هغه دایي د غلطۍ نه بچ کیږي او دا د خبرو طریقه په کې زګي د قشانتي په شریعه احکاماتو ثابتولو کې او د دا کوم چې مخاصمین دي کوم چې جګړه کوونکي دي مخالف خلک دي دا غي د رد کولو د لپاره په دې علم کې دا دغه بیانېږي قدرت او ملکه اصليږي دی دې علم ته علم الكلام ملګي څنګه خبر شوه چې د علم الكلام د شریعه احکاماتو ثابتولو کې
او په مخالفینو پر رد کولو کې قدرت حاصله ساسره قدرت حاصله لکه پوه شو معنی لکه څنګه چې د علم المنطق دی کنه علم المنطق د فلسفه او د پاره چې دا بنیاد پای کې منطق انسان وي نو فلسفه د قدرت حاصل چې په خپل نظر فکر کې غلطی نه د بچ کېدو لپاره دغه شان دی بدا علم دی پوه شو څلورم نمبر دا چې د کوم علوم استقول او نور د خودل هغه پای کې چې کنه هغه چې ضروری دي نو دا غي لپاره ذریعہ او سبب دا کلام دی نو هغه علوم چې دا غي استقول ضروری دي پای کې د ټول نه بنیادی علم او د ټول نه عام علم چې نه هغه دا علم الکلام دی د دې وجه نه دي ته علم الکلام وي په نور علوم استقول کوم کلام ته ضرورت وي په نور علوم استقول کوم څه ته ضرورت وي هغه تعلیم تکه نو خامہ په کلام بګه کنه لکه تصرف یې زکه نحو یې زکه اصول فقه یې زکه فقه یې زکه نو خامہ خلک تبا تکلم په بګه کنه خدا علم الكلام دا بنیادی چیز دی د استقول لپاره ځکه چې بجای د انسان د عقیدې سره تعلق ساتي چې عقیده خراب نه نو هیڅ عمل نه قبليږي دیونه الله پاک قرآن مجید کې فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه چې کوم یو انساني او د مذکری او مؤنثي او چې د مؤمن وي نو د بیا نه نیک عمل وکړي نو چې مؤمن نه وي نو د نیک عمل بیا نه قبلي پوه شو به معنی نو کوم علوم د لپاره چې د تعلیم او تعلم ضروری دي پای کې د ټول عام علم چې نه هغه علم الکلام دی ځکه چې دې تعلق د سره ده دا قاعده سره نو د دې چې استقرا جنان دا په کلام سره کیږي استقرا په سره کیږي دغه دې ته دا علم الكلام ملګي لکه به خبره باندې پوه شوي نو تبه یې چیرې د نور علوم خو به استقرا په کلام سره کیږي راځي علم الكلام ولنه نو موي چې دا په علوم کې د ټول نه عام او اصل علم دی دغه چې تعلق د سره نه پوه شوي به معنی نو کلام چې مطلق ذکر شوی دی نه مراد دغه علم الكلام بل دا سلور چې دی کنه دا اجمالا تاسو ته پرون هم شوی سلور پنځم نمبر وجه دا چې دا علم چې نه دا تعلق ساتي د بحث کولو سره دا علم دا تعلق ساتي د سره د بحث کول سره په دې علم کې تحقیق حل کیږي چې کله په دې کې بحث مباحثي دیوبل سره به مناظري دیوبل سره چې دا خبره اتري نو دې چونکی په دې علم په ثابتول کې دې په تحقیق خبره اتري کیږي چې دې علم کې بتا د تحقیق او بحاله کیږي حاله به خبره اتري کیږي په دې کې یو خبره حاله ثابتيږي چې کله به بحث وشي کله به سوشي باز به وشي او د جانبین د طرف نه به کلام وشي خبر اتر وشي پوه شئ نو چونکی په دې کې د جانبینو نه کلام وي او په دې کې خبرو کول ته ډېر څه ضرورت وي د خپل خبر ثابتول لپاره دې نه دي علم الكلام وي په خلاف د نور علومنا چې نور علوم چې لنده د مطالعه باندې مزد کولای شي بس غور او فکر سره مزد کولای شي ولکه علم الكلام چې نو دا به حل ثابتېږي چې کله به تا د بل انسان سره به تا مناظره کوي راځره باز مباحثه کوي چې باز مباحثه کوي نو خبر د به خامخا ضرورت راځي دا څنګه د جانبین به خبرې کوي دای کلام د به ضرورت راځي نو دی وجه نه علم ته علم الكلام ملګي هغه پوښتنه دی ها پریمانه پوښتنه په پنځم وجه څه شولا چې دا علم ثابتېږي په باز مباحثه کول سره او به جانبینو د سره د کلام سره نو دی ندی د کلام ویلېږي چې په دې کې جانبین چې دا کلام دي او دا ثابتېږي دا کلام په دې سره نور علوم چې حاصلېږي نو بای کی خبر د ډېر ضرورت نه وي سبق به تعامل سره حاصلېږي سبق مطالعه سره کېږي خدای علم الكلام د خبرونه بغیر نه دي په دې باندې پوه شئ شپږم دا چې په دې علم کې د نور علوم په نسبت باندې تنازعات اختلافات د بګي سیوا دي په دې علم کې د نور علوم په قاعده بلیکه کنه دا نه به سبا ما ته بیا وره ته ما ته سینه په دې چلمون شي نه لیکه دا کتاب ته ګوره چې دغه کوه ما دا سم کېنه په دې علم کې د نور علوم په نسبت باندې اختلافات په کسري سیوا دي پدې نو خپل حق مذهب ثابتول او د باطل مذهب رد کول په دې کې کلام ته چونکه ضرورت راځي نو خپل مذهب ثابتول او د باطل مذهب رد کول په دې کې چونکه کلام ته ډیر زیات احتیاج راځي د دې وجه نه دي علم الكلام ویل کېږي
الکه ورې په دې علم کې د نور علوم په مقابله کې دغه به سیوا دي اختلافات به سیوا دي لکه فقه لنو د فقه په هر مسله کې خو اختلاف نشته دی کنه او چته په بعض مسلو کې اختلاف دی او بل اختلاف هم د څه دی چې هغه د جائز او د ناجائز په ډېر حکم او مسلو کې چې دا اختلاف دی نور اکثر اختلاف دي نه لکه په غوړه چې دا زموږ په مندا غوړه دی د بل امام سے په مندا غوړه دی واښه خو چون کې په دې علم کې اختلافات ډېر چې وایي نو نخپل او تنازعات به څه وایي نو خپل مذهب ثابتول او د باطل مذهب رد کولو لپاره چون کې کلام ته ضرورت راځي ندی و ندی علم ته علم الكلام وایي یاد مشي خبره اوم نمبر خبره ده چې دې علم د قوت د دلایل په قوت باندې نظر کېدو د وجنه چې په دې علم کې قوي قوي دلایل موجود دي قوت دلایل د وجنه گویا کې جدي ته کلام ویل شوی د قوت دلایل د وجنه دې ته کلام ویل شوی د قوت دلایل ما د وجنه گویا کې دې په مقابله کې اړ نور خبري کلام دی نو لکه دوه کسان خبري وکي کنه دوه کسان خبري وکي ساره ته پوښتنه کی چالهګه پدې مدرسه کې 15 کمرې دي ما یو خبر وکړه او دا امولا ما ته وې چې نه پدې کمره کې پدې مدرسه کې 15 کمرې دي 6 کمرې دي پوښښ او دنه بیا ته پوښتنه کوم دې بل ملګری نه چې پدې مدرسه کې څو کمرې دي جوړې وې اته کمرې دي بګي دا بل نه پوښتنه کوم دا هغه چې 3 کمرې دي بګي خو یو کس به وې وې دا پدې مدرسه کې 15 کمرې دي دغه خبره سي دغه خبره ده دا خبره کوم دغه ده ول دا نور دې نام خبرې دي خدا نور خبرې دې په نسبت کې گویا دې رسول الله خبرې دي نه لکه چې صحیح خبره ده نه صحیح خبره ده کوم چې نو دغه شان دې په دې علم کې دلایل دې نه به ګډیر چت قوي دي دلایل به کسري قوي دي نو د دلایل د قوت د ودینا د علم د علم الكلام له شری گویا کې د دین علاوه د نور کلامونه اړو کلامونه دي نه دې باندې پوښتنه گویا کې د دین علاوه د نور کلامونه دا اړو کلامونه سره اتمه امر وجه دا ته دې علم بنا جننده په دلایل او عقلیو باندې دا د دې علم بنا سره باندې دا په دلایل قویه باندې دا د دې علم بنا دا په دلایل عقلیو باندې دا او چې داغه اکثر ثبوت چې نه دا کیږي په دلایل سمعیه سره دلائل سمعیه قران حدیث ته ویل کیږي قران حدیث اجماع امت ندی وجنا د دې د مخالف فضل باندې اثر د ډیر زیات سیوا کوي د دې د دلایل بنای د دې د دلایل بنا د دې علم بنا دا په دلایل قطعیه باندې دا چې هغه دلایل قطعیه دا حاصلې کې بس سره په دلایل سمعیه سره دلایل سمعیه څه دا وایي قران مجید ته حدیث ته اجماع ته او قیاس ته نو د مخاطب په ظلمانه اثر ډیر زیات کوي لکه پوښوي د مخالف په ظلمانه اثر زیات کوي مخالف سره ته نوځي نو دا چې شلکا چې دا زړه ول وسیدي زړه ول زخمی کی زړه ول سدي زخمی کی زخمی دیونه کلام د کلمون نه ماخوذ ده او کلمون په معنی د سره زخمی کول دا سو په اول کې جنن یا په ویلي دی پره الکلمه لفظن ظالما کلمه د کلمون وي یو وجه بغیر چې کلمه کلمون نه ماخوذ ده او کلمون زخم د جراحات السنان لا هل تيام ولا يلتام ما جرح اللسان الګه پوښښ ویلی باندې ها نو ګور اته وجه مونږ ویلي چې دی علم د علم الكلام ولي وي نمبر 1 وجه سوا چې بدی کې دا مباحث او عنوانات چې نه بدی کې کوم بیانېږي نو وایي کوي چې الکلام فی کذا الکلام فی کذا ویم دا چې مسأله د کلام الله دا بدی په مشهور مباحث کې دا او په اوچته مباحث کې دا چې ډېر اختلاف پکې دي نو دی ونه دی ټول علم د کلام علم الكلام ویل شوی دی دریم نمبر د شریعه احکامات ثابتولو کې او د مخالف پر رد کولو کې چونکه خبرو ته ضرورت راځي
او نو پدی علم په ذریعہ سره په انسان کې قوت قدرت او قوت پیدا کیږي چې دې په خپل خبره ثابت کړي د مخالفه اپیرت بل چې کوم علوم په انسان باندې لازم دي دا غي تعلم او تعلیم او تعلم نه په کلام سره کیږي او پای ټول کې د ټول غوړ علم او اصل علم چې نه غدا ده سلورم پنځم نمبر خبره ده چې بدی کې دا علم چې ثابتيږي نو دا په بحث مباحثه سره او دا جانبین د کلام نه ثابتيږي نو چونکه بدی کې کلام د ډیر ځای ضرورت وي نو ځکه دا چې د علم الکلام په شپږم نمبر دا چې بدی علم کې ډیر زیات اختلافات دي پکې او ډیر زیات دا جګړې دي پکې نو د خپل خبرو ثابتول لپاره د مخالف رد کولو لپاره دي دا علم الکلام له شوی دي او وم نمبر دا چې د قوت دلایل د ودینه یعنی د دلایل ډیر زیات قوی دي نو گویا کې دي د کلام له شي چې اصل کلام خدا نه د نور خدای په مقابله کړو کلامونه دي او اتم دا ده چې دې علم بنا د په دلایل قطعیه سره د ثابتیږي په دلایل سمعیه سره او چې دا دوه دلایل قطعیه او دلایل سمعیه د وانه یوځي شي د متکلم په د مخاطب په ځل باندې اثر کوي ځکه دې کلمون نه ماخوذ او کلمون زخمی کول ته اوس کتاب ته تاسو ګورئ خاجي لأن عنوان يولدوا ها زمانه کې دا کوردلان دي لري دي شروع فی بیان وجوه التسمیه چې د دې نه شروع کړي چې علم الکلام ته علم الکلام ولي وای نو لدی او وجوه تسمیه بیانې سو وجوه تسمیه دي اتا دا ټول په دې کتاب کې موجود دي نمبر 1 لأن عنوان مباحث كان قولم الكلام في كذا الكلام في كذا چې عنوان د مباحث د دې چې نه غداري چې دوی الكلام في كذا الكلام في كذا لکه څنګه چې دغه وی دا فقه والا چې فصل فی التراویح او فصل فی التیمم وغیرہ نو دغه شان دي چې کله په معاملې باندې باز کوي نو په خپل عنوان کې راځي چې کلام فی كذا کلام فی كذا خو شو دې باندې به نمبر وځه خپل کتاب نو تاسو سره لګي 1 2 3 8 پوری کوي پکې به نمبر وځه لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه او اکثرها نزاعا وجدالا به نمبر وځه دا چې مسأله د کلام الله چې کلام الله مخلوق دی کنه دی کلام الهی حادث دی که قدیم دی نو كانت اشهر مباحثه دا د علم دا مشهور مباحث نه دي مسأله د کلام الله د علم ما سره وایي کنه چولی کې نه دا مشهور مباحث نه دي او اکثرها نزاعا وجدالا یا زیات دی پدې کې زیات تعداد نزاع او د جدال په اعتبار سره حتی ان بعض المتغلبه ترتیب ورته بعض غالب خلقو زورور خلقو قتل كثيرا ډیر خلق قتل کړي دي من اهل الحق الى اهل حقنا لعدم قولهم بخلق القرآن ځکه چې هغه دا خبره نه کوله چې دا قرآن مجید ته مخلوق دی پوښښ لاندې لیکلي دي المتغلب وسط المغالبين بلا حق چې ډیر خلک یې د کړي دي قتل کړي دي نو چا قتل کړي دي یا اراد الخلفاء العباسيه سيما المامون بالله والواثق بالله دوی قتل کړي څوک قتل کړي احمد ابن نصر دای قتل کړي په سولې کړي دي نو دې ته ویل کېږي تسمیه الشیء باشهر اجزائه تسمیه الشیء باشهر اجزائه على يوني دې کېږي تسمیه الشیء باسم عنوانه الكلام في كذا وكذا دې ویل تسمیه الشیء باسم عنوانه یعنی یو څه له دغه په عنوان سره نوم ورکول دا لري علم او دا دیم دي نو تسمیه الشیء باشهر اجزائه یو څه له نوم ورکول به هغه مشهور اجزاء د ودینه نو مشهور اجزاء په کدا کلام الله را مطلب مشهور ده الګه پوښوي درېمو د بیانو ولانه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات والزام الخصوم كالمنطق للفلاسفه چې دا پیدا کوي د علم ته علم الكلام دا کوي چې پیدا کوي قدرت په کلام سره په کلام باندې په شریعه احکاماتو ثابتولو کې او دا خصوم په الزام باندې الزام کول لپاره نه درت کول لپاره خصوم د مقابل ته وي یعنی کوم کس استامت مقابل له داغه د چپ کولو لپاره او د شریعه احکاماتو ثابتولو لپاره دا علم الكلام دې ته ځکه وي چې دا قدرت حاصله په کلام باندې قدرت پیدا لکه څنګه چې منطق د فلسفه او د لپاره ده چې فلسفه د منطق په ذریعہ سره دغه طریقې د کوي چې نظر او فکر بسنګ برابر ده دغه شانتي د دې خپل عقیده شریعه احکاماتو ثابتول لپاره د مخالفو د چپکولو لپاره په دې علم کې د قدرت انسان تاثیر نه کوي علم الكلام
دې ته لګي لاندې لګلي تسمیه السبب باسم المسبب دا سبب دی تسمیه السبب باسم المسبب سلورم نمبر ولانه اول ما يجب من العلوم التي دي علم الكلام ولې ځکه دا اولنې هغه علم دی چې واجب ده علومنا التي هغه علوم انما تعلم وتتعلم بالكلام چې دا از دقیقو یعنی څو خلک از دقیق او نور دې از دقیق د کلام په ذریعہ سره فاطلق عليه هذا الاسم لذلك بس مطلق ذکر شو دا په دې دانو درې رپان یعنی په نور علوم کې هم خبرې اترې او چونکه دا علم چې نه دا لګل ټول نه اولنې علم دی چې په انسان باندې غږ د کول لازم دي دا دې تعلق د څه سره اعتقاد سره دوه منټه لپاره خو څه ویل باندې نو د دې بنوم باندې دلندا مطلقاً دې ته کلام ویل شوی دی ولم يطلق على غيره او بل دلیل له په نور باندې اطلاق نه شوی تمييزا ودام تسميه المسبب باسم السبب ده انظام نمبر ولانه انما يتحقق بالمباحثه واراده الكلام واداره الكلام من الجانبين ولانه ذي وجنا چې متحققي ثابتي د علم په باس مباحثه سره اداره الكلام من الجانبين عدل بدل کول عدل اول بدل اول کلام د دوه طرفونه یو د یو طرف نه خبره کوي بل د بل طرف نه خبره کوي نو څنګه به دي جانبین ته طرف نه کلام کیږي نو دغه د علم الكلام وي وغيره قد يتحقق بمطالعه الكتب والتامل دلیل علاوه نور علوم دي نو دا په کتابونو په دا سره کیږي او په تامل سره کیږي فقم ولانه اكثر العلوم نظام وخلافا دا اکثر د علومونو د نظام او اختلاف په اعتبار سره یعنی د نور علوم په نسبت باندې پرې کې اختلافات نه بګي سیوا دي فاشتد افتقاره نو ثابت شو ډیر زیات حاجت رافع شو افتقاره حاجت لري الى الكلام كلام مع المخالفين المخالفين درت کول سره بدی باندې یعنی بدی کې چونکه مخالفین سره خبر کول او تر ډیر زیات ضرورت نه لري علم الكلام وي وم نمبر ولانه لقوه دلاله ادلته دلیل ډیر زیات ادله او وجنا یعنی ادله په ډیر زیات دي ډیر زیات ادله او وجنا صار كانه هو الكلام دا د ګرځیدل گویا کې دا کلام دی دون ما عداه من العلوم كما يقال للاقوى من الكلامين هذا هو الكلام لقد بكلامنا خلقوا دا کوم چې په مضبوطه خبره خلقوا صحیح خبره خدا دا نو دا بلم خبره قابل جند کلام دی دی کوشش اتم نمبر ولانه لابتناء على الادله القطعيه الذي ونجي بنا د په دلایل قطعيه باندې المؤيد اكثرها بالادله السمعيه چې باید اکثر تایید کیږي په دلایل سمعيه سره دلائل سمعيه قران حديث اجماع امت كان اشد العلوم كان اشد العلوم دا زیات سخت په علوم کې تاثیرا فی القلب چې دا اثر کوي بدل کې وتغلغلا فيه او د داخليدو په اعتبار سره بدی کې تغلغل داخليدل فسمي بالكلام نو دې ته نوم ورکړل شو د کلام المشتق من الكلم وهو الجرح دا مشتق د کلم نه چې کلم څه ته لګيږي زخم ته لګيږي خو زما بلی ګوس نه نیمه شوي ها ټیم پوره شو زئی